صوبایي حکومت چې دی نو هغه هېڅ قسم رابطه په دې کې نه ده کړې، هېڅ قسم په اعتماد کې چې دی نو پرایویټ سکولز دا نه دي اخیستي د زیارت په ورځ باندې ویلي نو 3 ورځې پس چې دی نو هغه د ده نه بیا یېري یا تسلسل مات شي. تاسو دا الزام ولګوئ چې چیف سیکرټري خپلې فیصلې کوي او نه ته سیکرټري ایجوکیشن خبر دی، نه ته صوبایي وزیر تعلیم خبر دی او هغه خپلې فیصله راولي په هغې مسلط کې. اوس چوټیانې هغو کمې کړي نو په دې کې هم په کاره چې فالو کړی وی که نه، خو د دې کوارډینیشن نشته د نه زمونږ سره نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره. ټیپو ماډل سکول اینډ کالج پرنسپل صفدر عزیز صاحب زموږ سره موجود دی. نن دلته پریس کانفرنس وشو او پریس کانفرنس کې د دا مطالبه وکړه چې کومه د هفتې ورځ ده او د جمعې ورځ ده دا چوټیانې دې ختم کړی شي. نو زه ستاسو نه سره دا تپوس کوم چې آیا دا چوټیانې چې کله ورکړی کېدې تاسو سره صوبایي حکومت یا چا سره رابطه کړې ده چې یاره موږ دا ډیسیژن الو د دې څه اثرات دي؟ تاسو آن بورډ اخیستی وي ستاسو تنظیم ستاسو پی ایس ایم ای یا چې کوم صوبایي سطح باندې د سکولونو تنظیم دی پرایویټ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیرینزاده صاحب اول خو زه خپل تعارف کوم. د ټیپو ماډل سکول اینډ کالج د پرنسپل نه علاوه د پرایویټ سکول مینجمنټ اسوسییشن کې زما ذمہداري چې ده هغه د ایگزیکټیو کونسل د چیرمن ده. نو زمونږ د صوبې کم تنظیم چې دی یا د ډیویژن په سطح یا د ضلعې په سطح صوبایي حکومت چې دی نو هغه هېڅ قسم رابطه په دې کې نه ده کړې، هېڅ قسم په اعتماد کې چې دی نو پرایویټ سکولز دا نه دي اخیستي. ایون په دې باندې د ګورنمنټ سکول کم ټیچرز چې هغه د ماشومانو په وخت باندې خفه کېږي نو هغه هم خفه دي چې لکه زموږ سره څوک مشوره نه کوي او د بره نه فیصلې راځي او په موږ باندې امپوز کېږي نو هېڅ قسم داسې رابطه نه ده. دا راته ووایه چې دې نقصانات څه دي او فایدې څه دي؟ فایدې خو زما په خیال باندې هېڅ نشته ده. نقصان چې دی نو هغه خو ډېر زیات دی ځکه چې په دې کې 2 ورځې یو ورځ خو د اتوار او 2 ورځې ورسره دا شوي نو 3 ورځې بریک چې راشي نو ماشومان چې دی نو هغه څه چې د زیارت په ورځ باندې ویلي نو 3 ورځې پس چې دی نو هغه د ده نه بیا یېري یا تسلسل مات شي چې یاره ما د زیارت په ورځ باندې څه ویلو. بل دا چې لکه دا واړه چې دي نو نن سبا خو چې په کور کې ماشومان چې دي نو په سوشل میډیا او په دې باندې په فیسبوک او په موبایل باندې ډیر زیات مصروفي او که په کور کې نه نو مطلب دی چې زیات تر ماشومان هم بګیدام کوشش کوي د خپل فیملی سره خپل فرند سره هغه په چکرو باندې لاړ شي. نو کوم د ګورنمنت خبره چې د چیرې مونږه په دې کې فیول چې دی هغه بچت کوه خو اډو نه راځي ځکه چې د هر کور نه چې دی نو 2-3 ګاډي بیا روانې کې موټر سایکل خو کم از کمي او واړه چې دی په چکرو باندې ځي نو فیول بچت خو بالکل هم نه کېږي او وخت چې دی غټه خبره ده چې د ماشومان وخت ځای کېږي او کم کورسونه چې دی نو هغه بیا نه رسي په دې. لکه تاسو دا وایئ چې کم په کال کې یا 180 ورځې یا 280 ورځې چې کم سابق ویل غواړي هغه کورس هغه نشي مکمل کولی؟ بالکل هم نه پوره کېږي. دا راته وایئ چې تاسو نن دا الزام ولګوئ چې چیف سیکرټري خپلې فیصلې کوي او نه ته سیکرټري ایجوکیشن خبر دی، نه ته صوبایي وزیر تعلیم خبر دی او هغه خپلې فیصله راولي په هغې مسلط کې. نو آیا په دې حوالې سره تاسو د ایم این ایز ایم پی ایز یا د صوبایي وزیر تعلیم چې دی د هغه سره رابطې کوشش کړی دی؟ موږ په دې حواله سره پرون زموږ ایگزیکټیو کونسل کې بحث شوی دی او د ایم پی ایس چې دي د زموږ د حلقې د دې سره موږ رابطې شروع کړي. ما په خپله د خپلې حلقې ایم پی ایس سره رابطه کړې او هغه ته د ټول کانسنس چې دي نو هغه ورته ما په وټس اپ باندې لیږلو هغه بیا ما ته کال هم وکړو ما سره خبرې وکړې او هغه وایي چې دا کانسن چې د متعلقه سرکلز چې دي نو هغې ته به رسوم هغه به بیا د ډي سی صاحب سره رابطه هم کړې وه او هغوی ورته هم یو پازیټیو ریسپانس ورکړی چې یاره زموږ د طرفه خو به کوآپریشن وي خو فیصله چونکې صوبایي حکومت ده نو لکه موږ په خپل تر باندې داسې دغه نه شو کولی فیصله باره لکه رابطې زموږ د ټولو ملګرو روانې دي او په ټولو حلقو ایم پی ایس سره چې دي نو هغه رابطې کېږي. څه کول غواړي دې ټایم کې مطلب دا تاسو څه مشوره کول غواړئ چې یاره هغه کار وشي چې چونکې ما دا واورېده چې وفاقي حکومت چې کوم اعلان کړی د هغې تحت هغو دغه د هفتې هغه جمعې هغه چوټي هغه چې کوم ده نو هغې ختموي لکه د 1 اپریل نو زموږ صوبه ولې بیا په دې کې شاته ده؟ نو د دې پته نشته په کار خو دا چې لکه دی په چوټیانو کې د هغو دغه فالو کوو نو چې اوس چوټیانې هغو کمې کړي نو په دې کې هم په کاره چې فالو کړی وی که نه خو د دې کوارډینیشن نشته ده نه زموږ سره نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره خو بس څنګه چې ما مخکې وي نو دغه چې دی چیف سیکرټري صاحب چې دی نو هغه خپلې فیصلې چې دی نو هغه کوي
نو زمونږ خو دا لایمل دی چې انشاءالله مونږ خو LMPS ته وایو چې د خپل رسوخ استعمال کې ګډین ونه شو بیا مونږ سیول سوسایټي او دلته کې نور پولیټیکل پارټیز دي زمونږ قومي جرګه ده نور داسې فورمز دي وکلا دي دا ټول چې دا مونږ انوالو کو څنګه مخکې دلته د کوډ کې مونږ یو دغه کړو غټ سیمینار کړو او د هغې نه وروسته بیا موږ ادارې کولاو کړې نو داسې به بیا موږ کوونه شو. بالکل ناظرین داسې دا چې موږ کله چې هم یا داسې یو قدرتي آفات راځي لکه کووډ به زوالم وز دا دغه راغلی نو ډایرک وار چې کوم دی نو هغه حکومتي ارکان یا حکومتي چارواکي هغه ډایرک په تعلیم باندې کوي. زما په خپل خیال کم سکول ته چې کم بستونه ځي 90% ماشومان چې کمی هغه د علاقې د سکول سره تعلق هغه زیاتره پیاده ځي بقایا پاتې شو 10% یا 15% ترانسپورت استعمالیږي. نو ما ونه اورېده چې په یو ترانسپورت په کوم ځای کې چې تکمه راغلی دی که کراچۍ ته ځي که پنډۍ ته ځي هر ځای ته ترانسپورت برابر روان دی. صرف په تعلیم باندې په د وړو په 15% یا په 10% په وړو باندې پیټرول بچت کول زما په خپل خیال دا خبر نه ده او دا قیمتي وخت دی که په دې قیمتي وخت د وړو دا ضایع شي نو بیا دا نه کور کېږي او څنګه چې د ماهرین تعلیم دلته پرنسپلانو د سکول مالکانو چې کوم اعلان وکړو چې یاره د دې سره د وړو چې کوم ذهن دی هغه بالکل بل طرف ته واوړي او بیا هغه شانتي تسلسل د هغه ایجوکیشن د هغې نه ساتلی کېږي. نو ما له راکړئ اجازت بل پروګرام پورې بل پروګرام کې بیا ملاقات کوو. الله په امان.